تاسو به لیدلی وي چې بعضې رشته داران راشي نو ډایرکټ په د کور دننه شي او دا به ووایي چې برکات وي، زه راغلم سلام علیکم، څه خورې هغه پټ کې مانه، نو ته ورته وایه چې بلکل برکات یې نه وي، نه وعلیکم سلام، او ډېر بد دې وکړو چې ته کور ته دننه شوې. ته که د ما ماما زوی، ته که زما د ترور زوی، ته که د ما تره زوی یا بل رشته داري، ته به کور ته نه دننه کېږي، ته به ډایرکټ حجرې ته ځې، حجرې کې به کښېنې. ته ما سره راغلی، ما سره دې کار دی، نو حجرې کې به ملاقات وکړو، کېږو، چای به یو پیاله وڅښو، روټۍ ټینګې روټۍ به وخورو، نو ته کور ته ولې دننه کېږي؟ او بعضې مېلمنې چې حجرې کې کېنوي هغې سره زنانه لاس میلاو نه کړي، ملاقات ورسره ونه کړي، دی بیا ګیلهمند وي، خفه وي چې هغه فلانکي ما سره لاس میلاو نه کړو، ما سره ملاقات شریف ونه کړو. نو ته ورته وایې چې ته ما سره غلی که زما ښځو سره غلی. نن سبا اکثر بېزتي چې تا ته میلاویږي ته سپکېږي، هغه به خپلوانو د وجې نه سپکېږي، ته به خپلوان سپکوي. نن سبا بار خلکو نه څوک نه سپکېږي، بار خلک د ستا بېزتي نه کي، بلکې بېزتي به هغه خلک د ستا کوي چې تا په هغه اعتماد وي، تی کور ته راولي، کور ته دننه کوي، هغه خلک به د ستا بېزتي کوي. نو نن سبا بلکل په چا اعتماد مه کوئ، اعتبار مه کوئ، په پردو خو خود نشته چې په خپلو مه کوئ. تاسو نن سبا حالات ګورئ، اکثر چې بدنامي جوړېږي د خپل نه جوړېږي، اکثر چې تا وهي، تا بېزته کوي، تا سپکوي، دا کار به خپلوان کوي، پردو ته د تا د حالاتو پاته نشته. نو بلکل رشته داران خپلوان حجرې کې کېنوئ، کور ته یې مه دننه کوئ، د ښځو ازادي چا سره مه جوړوئ. بعضې خلک ډېر آزاده وي، کور ته تره ځین دننه کوي، ترور ځین دننه کوي، ماما ځین دننه کوي، هلته به ځوانو جینکو سره ناست وي، ګپونه شپونه به لګوي، خندهګانې به کوي. اوس دا په کوم شریعت کې راغلی دي او ځان ته وایي چې زه مسلمان یم، و په نامې مسلمانه. څرنګې لمونځ فرض دی، روژه فرض دی، زکات فرض دی، همدغه شان پرده هم فرض دی. خو نن سبا پښتانه دینداري ډېره کوي خو پردې هېڅ لحاظ نه ساتي، دینداره به وي، ښه په سنتو به برابر وي، لیکن پرده به نه کوي. ګوره د پرده فرض دی، ته چې پرده نه کوي ته فرض ماتوي. نن سبا خلکو مستحباتو ته ډېر زور ورکړی دی، ځکه آسان دي، خو د فرضو هېڅ پروا هم نه کوي.